السلام علیکم ګایز. نن مې لږ د موټیویشن چې دی دا ټاپک په موږ لږ د سوسایټي کېږو او نن مې راوړل ستاسو لپاره هیلث باندې ویډیو ځکه چې دا د هر چا لپاره ډېر زیات لازمي ده او موږ ته ډېرو خلکو ته دا مسلې زموږ دي. زیاتره که موږ سوچو زموږ د خلکو خېټې چې زما د ماشاءالله دننه ده خو زیاتره زه داسې کسان وینم چې هغې د خېټې چې د سړي نه بار د دي وتي دي نو هغې ډېر نه ډېر زیات پریشان دی چې داسې موږ څه وکړو چې زموږ چې دا کمي خېټه بار ته وتې ده چې دا د بیماري ده او که هر څیز ده چې دا زموږ نه ختم شي. په دې سره انسان چې دی ډېر سړی نه سخت بدې ښکاري که نه نوره باډۍ دومره غټه نه وي او خېټه دې دومره بار ته وتې چې ساحه دی نه وي. نو انشاءالله نن مې له دې علاج راوړی په 15 ډیز کې په 15 ورځو کې دننه ستاسو چې د هر چا خېټې د هغه ویډیو د هغه چا دپاره ده چې د چا د خېټې بار ته وتې دي. نو زه درڅه په ګارانټۍ سره وایم چې په 15 ورځو کې دننه به ستاسو خېټې میټې که د هر چا نه بار وي دا به د 15 ورځو به دننه چې دی دا به واپس بېرته خپل لیمټ ته راغلي او په دې خېټه کې چې دننه کمه چاربي دا به دې مکمل ختمه شي. نو دغه د ټولو نه اول نمبر خو به چې د چا چې خېټې غټې دي هغه خو به د ټولو نه اول نمبر به دا څیز وکړي چې د لکه زه چې څومره کسان وینم که نه هغې خېټې چې غټې هغې د ټولو نه غټ ریزن دا چې یا خو بس ډرایوینګ کوي که ډرایوینګ نه بس یا جاب وي ډیوټي میوټي بس هغه کوي او سیده واپس کور ته ځي نو ګرځېدل د هغې زیاتتر نه وي. نو ورزش چې دی ورزش د ټولو نه ډېر زیات اهم څیز دی. تاسو چې دی په ورځ کې نه دی په 24 غنټو کې په 24 غنټو کې چې دی تاسو 30 منټ چې دی 30 منټ دا تاسو خامخا واکینګ ته وباسئ. که هغه تاسو اوس وایئ چې زه جیم کولی شم زه چې جیم د ټولو نه ښه څیز دی. که جیم نشئ کولی یوازې جیم نه دی ورزش یوازې په جیم کې نه دی تاسو پیدل هم تللی شئ تقریبا چې 30 منټ تاسو پیدل وګرځئ 15 ورځې چې تاسو 30 منټ پیدل وګرځئ که نه په 24 غنټو کې نو زه درڅه په ګارانټۍ سره وایم چې ستاسو چې خېټې هر څومره بار ته وتې دي دا به په 15 ورځو کې به دننه دا بېرته واپس خپل لیمټ ته راغلي. صرف ورزش نه نورې هم یو 2-3 څیزونه نور هم دي هغه درته هم وایم. نو 30 منټ چې دی به تاسو خامخا ورزش کوئ. که هغه په دویم نمبر به چې دی تاسو په ورځ کې چې دی 8 ګلاسز اوبه چې دی تاسو به خامخا څښئ یعنې 8 ګیلاس اوبه به تاسو د ورځې خامخا څښئ. کله چې تاسو خپله خېټه کمول غواړئ که نو د ورځې تاسو به د 8 ګیلاس 8 خو به څښئ د 8 نه چې سیوا څښئ شئ هم فایده پکې ده او نقصان پکې نشته. نو 8 ګیلاس اوبه چې دی دا تاسو خامخا څښئ. او بل چې دی د دریم نمبر چې دی په هفته کې په ویکینډ کې به صرف 2 پیره چې دی تاسو به پله خورئ مطلب فروټس چې دی دا به تاسو په هفته کې به 2 ځله خورئ دې نه به سیوا نه خورئ. او نور چې سیستم تاسو د خوراک چې کم سیستم دی لکه نور کله چې کم خوراک کوئ نو پکار دی چې تاسو ټایم ټیبل چې دی هغه لږ بدل کړئ کم کړئ نو بیا به تاسو ته دومره مشکلات برته نه وي لکه ستاسو هغه خېټه کمول چې دا به لږ په اسانه طریقه سره بیا کم شي. نو په هفته کې به 2 پیره فروټ خورئ د 2 پیرونه به سیوا نه خورئ. او ستاسو چې د خوراک مخکې کم ټایم ټیبل او هغه به لږ چینج کړي مطلب مخکې یوه روټۍ خوړل نو دې ځل به تاسو د یوې نه به 90% 90% روټۍ به تاسو خورئ پوره روټۍ به تاسو نه خورئ. اول نمبر دا چې 30 منټ به د ورځې ورزش کوئ. دویم نمبر دا چې په 8 ګیلاس پلس چې دی اوبه وڅښئ یعنې د 8 ګیلاسو نه سیوا اوبه وڅښئ. که سیوا دې نشئ څښئ خیر ده خو د 8 ګیلاس اوبه به تاسو خامخا څښئ. او دریم نمبر دا چې په ویکینډ کې چې دی په هفته کې به صرف تاسو 2 ځله فروټ خورئ د 2 ځلو نه به سیوا نه خورئ که هغه د هر فروټو سیست موسم و نو تاسو به هغه فروټ چې دی په هفته کې به 2 ځله خورئ. مالټې چې دی اوس د مالټو موسم دی نو مالټو بیا زیات تر کوشش کوئ چې مالټې تاسو څومره زیاتې وخورئ نو هغه بیا ډېر زیات فایدهناک دي.